دا ګلاس غټ دی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا د دې پروګرام لومړنۍ حصه چې دا درس قرآن دی. د دې په حواله به یو څو خبرو تاسو کو یو به زه کوم. زما ذمهواري دا ده چې زه به داسې خبرې کوم چې تاسو په سمجھ کې راځي. وقولا له قولا لینا. بله ذمهواري زما دا ده چې زه به تاسو ته نرمې خبرې کوم، سختې به نه کوم. قولو قولا سدیدا. ټیک خبره به کوم، غلط خبرې به نه کوم. او ستاسو ذمهواري دا چې تاسو به خبرې ته غوږ دی. په یې به یو دی چې نوي کسان کم راځي ته به خیرالې نه وایې، صرف اشاره به ورته کوو چې دغه ځای کښېنه، هسې نه چې په خبرو کې وخت ضایع شي. دویم دا 10 منټه کم لس دي محیطه 40 منټ دی. ښه جي انشاءالله. ما له پکار دی چې زه تاسو بور نه کم. او هغه بګړې والا بابا خبره ما ته رایادېږي، خدای دې بخښي صفات شی. ما ته ډاکټر صاحب ډېر ښکلی سړی راغلی او ډېر مزیدار تقریر یې کاو. نو ما ته یې ویې څه یې ویې خدای شته زما ورته فکر نه و. هسې نه چې تاسو بیا دې څه وایي ډاکټر صاحب خبرې کولې خو زموږ ورته فکر نه و. چونکې دې ته وایي درس قرآن. نو درس قرآن دې ته وایي چې قرآن لاول وپېژنئ. قرآن څه دی؟ منزل من الله، د الله د طرف نه نازل شوی دی. بواسطه جبریل، د جبریل امین په ترو راغلی دی. علی قلب محمد د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه باندې نازل شوی دی. لینذر الناس دپاره دې خبرې چې خلقو ته وارننګ ورکړي. وارننګ چې هلکه ګورئ بی الرټ شئ او ویښ شئ، هسې نه چې بیا خفه قرآن دې لپاره نازل شوی. زه به چونکې د هغې قرآن د هغې یو صورت یو څو آیاتونه تاسو ته وایم، نو دا زما وینا به نه وي. تاسو یې نه که نه دا خلق د تقریرونه اوري وي دا چا دی. نن سبا ډېر تقریر چې اورېده شي د طارق جمیل صاحب اورېده شي، د منور حسن صاحب اورېده شي، نو وایي چې یاره دا ته اسماعیل صاحب اورېده شي. دا هغه نه دا کیسټ نه دا هغه یې لیږي. نو مطلب چې تا کیسټ آن کړی نو دا کیسټ نه دا طارق جمیل دی یا اسماعیل صاحب دی، د هغه خبرې دي. نو دې وجې نه دا زه چې کومې خبرې کوم نو زه کیسټ یم، دا خبرې د الله دي. چې ته وایې که نه دا ټول حفیظان چې دي دا کیسټې دي، دې په حقیقت کې الله په دې کې لګیا دی. ځکه چې په دې کې خو بعضې خبرې دي چې دی ویلی نه شي. لکه مثال پته وي ان آمنو ایمان راوړی، نو دا خو الله موږ ته وایي که نه چې ایمان راوړی که نه. یا بل یو آیات دی خو حافظ صاحب رضا نه شي ویلی که نه، انني انا الله لا اله الا انا. زه خدای یم. نو حافظ صاحب خو نه شوی زه خدای یم. دا د خدای هغه خبره تاسو ته کوي. چونکه موږ د خدای خبره کوو دلته کې موږ به دې ته یو خدا چې دا خبرې د الله د طرف نه دي، ضروري دي او ډېرې کلکې دي او رښتینې دي. د ټولو نه ټیک خبره د قرآن ده. او دا واحد کتاب دی چې په ړومبۍ صفحه یې څه لیکلي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. په دې کې شک نشته. نو چې شک نشته نو یقیني خبره ده که نه. څومره چې د میډیسن کتابونه دي یا د وکالت کتابونه دي هغې دا دعوه نشي کولی چې موږ ټیک وایو. ځکه چې نن یې وایي چې پیراسیټامول ښه دي، بله ورځ ویره په دې کې نقصان دی، د دې په ځای باندې موږ ډایجسټک راویستل. دا ولې پای کې دا نقصان پوخا به هغه کلایکنال ګولۍ وې دستونه لپاره به یې خوړې، بیا پې بند یې کړل، بیا یې نوولجین انجکشن دی بیا پې بند کړل. ځکه د هغې خبرې مسلسل بدلیږي، قرآن نه بدلیږي. دا صحیح خبرې. او دې وجه نه په تاسو سوره رحمان چې کوم اړومبني آیاتونه دي ډېر خواږه دي. الرحمن په نومونو کې اوچت نوم رحمان دی. علم القرآن په کتابونو کې اوچت کتاب قرآن دی. خلق الانسان په مخلوق کې اوچت مخلوق انسان دی. نو علمه البیان نو په صفتونو کې اوچت صفت بیان دی. د انسان په صفتونو کې غټ صفت سره سپیکینګ پاور دی. دې وجه نه انسان ته حیوان ناطق وایي. حالانکه دی خو اوري نو حیوان سامع ورته نه وایي، دی یې نو حیوان بصیر ورته نه وایي، حیوان ناطق ورته وایي. د خولې د برکته ډېر خلک خوري او ډېر خلک دا وکیلان چې دي دي دلایل په خوله ورکوي، دا لیکچران چې دي دي دلایل دي سبق په خوله ښیي، دا خطیبان چې دي د امامان چې دي دي تنخواګانې د خولې د برکته علي، او دا زه چې اوس لیږم دا د خولې د برکته. نو برکت دی که نه؟ نو دا ښه خوله په ښه کتاب کې استعمال کا. ښه کتاب څه دی؟ قرآن. او د چا دی؟ دا رحمان دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان.
چونکې قرآن والا خبره ده نو موږ ورته لږ غوږ دو او موږ له خپل ټولې خبرې شاته کوو دې طرف ته ګورو. موږ اوس په دنیا کې یو. وی ته څه وایې؟ وی زه تا ته یو څو آیاتونه ما تا ته تلاوت کړل. وی دا آیاتونه د کوم ځای نه دي؟ وی دا د سوره نازعات دي. وی سوره نازعات په کومه سپاره کې دی؟ وی په 13مه سپاره کې دی. وی په 13مه سپاره کې تا ته پته چې شروع کېږي د څه نه؟ وی اکثر خلقو ته پته چې عما یتساءلون نه شروع کېږي. وی ړومبۍ صورت عما یتساءلون دی، ورپسې نازعات دی. وی دا کله نازل شو؟ وی دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم اول نازل شو. چې اول نازل شو نو مکه وه. نو چې په مکه کې نازل شو نو څوک و؟ ابو لهب و، هلته ابو طالب و، دلته ابو جهل و، د هغې ماحول و. هغې د رسول الله سره په څه ورانه وه؟ په دې ورسره ورانه وې. ته ولې وایې چې پس د مرګ نه به ژوندي کېږو؟ هغې وې زه راته وایم چې ژوندي کېږئ به. هغې وې مړه دا عجیبه خبره ده، دا لکه سړی به ریچي شي بیا به لا ژوندي کېږي. وې نه زه ځان نه وایم، ما ته رښتینې ذات ویلي دي. دا ګوره موږ په دې دوو سترګو ګورو که نه؟ دوه سترګې څه شی دی؟ یوه سترګه زمونږ دا دوه سترګې چې یو ترې ړنده شي بیا ویې لکه کار نه کوي. نو زمونږ په حقیقت کې دوه سترګې نورې دي. یو سترګه زمونږ ساینس اینډ ټیکنالوجي ده، علم دی، عقل دی، منطق دی. کومو خلقو چې سبق ویلی، که فزیکس کیمسټري ویلي، که وکالت یې کړی دی، او که د فقه سبق یې ویلی دی، که منطق. د هغې یوه سترګه د علم ده او بله سترګه د وحی ده چې خدای پاک ډایرکټ کومې خبرې کړي د وحی په صورت کې نازلې شوي. نو دا دواړه سترګې ستا ټیک پکار دي نو بیا به صحیح. وایي چې انسان د کوم ځای نه پیدا شوی؟ د ماشومان موږ نه تپوس کوو یاره دا وړوکی چې بابا وشو دا د کوم ځای نه راغی؟ موږ ته څه وایو؟ موږ وایو دا خوړ راوړی، یا موږ ورته وایو دا د برګې نه راټاو شوی، ځکه پې غولو که نه. نو موږ ته پته نه وه. نو ډاروین تیوري راویسته چې دا پخوا شادو، دا د شادو نه مخکې بیا چینجیو، دا په خپله لایف جوړ شو، هغه لایف نه بیا شادو جوړ شو، شادو نه انسان جوړ شو. ما چې زما خو 15 کاله وشو او د دې بل شادو خو چېرته انسان نه شو، هغه یو شادو انسان شو. چې دا خبره ستا ټیک نه ده. وایي چې قرآن څه وایي؟ چې خدای پاک وایي چې دا ما پیدا کړو، چې خلقته من طین، ما د خټې نه پیدا کړی. خلقت الجان، ما د دې نه مخکې ما پیری پیدا کړی، بیا مې دا انسان پیدا کړو. دا د وحی علم موږ ته راغی چې دا الله پیدا کړی دی. نو چې الله څنګه پیدا کولی آسان دي ورته، داسې ورته بیا دوباره ژوندوني کولی ورته هم آسان دي. نو دې وجې نه موږ په دې ځای کې په دې باندې زور ورکړو چې سوره نازعات یو څو آیاتونه ایښي دي. چېرې دا بسې ویې لکه تا دا روپۍ لیدلې ده د 1000 روپۍ راواله، وی یو دا طرف ته، یو دا طرف ته، وی دا طرف دنیا ده ځه، او دا بل طرف یې سره د آخرت دی. وی ته دا دنیا خو زما سره ټول مني که نه؟ ټرمپ را سره هم مني او نیکسن را سره هم مانو، او زمونږ د سعودي عرب بادشاه سلمان هم مني. خو دا دې خواله خبره چې ده که نه دا قرآن مني ما تا ته ښیي. نو وایي چېرې د دې په منځ کې څومره فرق دی؟ دې په منځ کې یو پول دی، هغې پول ته څه وایي؟ مرګ. دې وجې نه تاسو ټول چې دلته کې راغلي یې، زه د توره سک نه راغلی یم، ته د بګړې د ګوکن نه چې روان شوی ډګر نه په دې لارې باندې مقبرې وې که نه وې؟ نو دا مقبرو والا چې دي دا آخرت والا لایف دی. دا موږ چې ژوندي یو دا زندګي ده، دا دنیا والا لایف دی. دا دنیا والا لایف شارټ دی، دا لږ دی. زه ما ته چې څوک وایي، چې موږ کله مریض ګورو، موږ وایو چې وګورو چې دا خو ډېر زیات بوډا دی، نو موږ بیا هغه ته ولیکو چې 50 سال عمر به یې. بیا راته وروستو رایاد یې چې یاره زه د 80 نه اوښتی یم. ځکه هر سړی چې چاته وویل که ستا 80 کاله عمر دی، زما رسې چې 80 کاله عمر دی. ما چې څومره بوډاګان ورکړه دا ساده بوډاګان چې سبق یې نه ویلی، دې ډېرې خبر نه دی یاره وایي دغه 40 کاله به مې کېږي. چې ته ورته وایې چېرې د والي صاحب په حکومت کې ته ویې نه وایي چې او وایي چې د هغې د خدای بنده 2 کلونه وشو. نو منې څوک نه، ولې ګناه ورته ځکه نشته چې نوح علیه السلام څومره عمر و؟ 9.5 کاله. وایي چا ته تپوس وکړو چې د عمر دی څومره و؟ وایي هغه ورته وایي چېرې خو په یو ګیټ راننوتم او په بل ووتم. مطلب دا چې دا لکه او قرآن هم د دې اعتراف کوي کانما یخشا، لکه دی چې ژوندي که غشیتا او ضحاها، یا ماښامه یا بېګایي، ډېر شی وخت یې تېر کړی. نو دا لایف چې دی دا شارټ دی، او د دې نه دا بل لایف چې دی د آخرت لایف وي. دې ته پول دی، په دې پول به ورته ځې، دا پول مرګ دی. نو کومو خلکو چې پول کراس کړی دی هغه په دې مقبرو کې پراته دي، او موږ لا نه دی کراس کړی. نو موږ د هغې لایف په باره کې، د هغې ژوند په باره کې له خپل تصور کلیر کوو چېرې پای کې به څه چلي. و یاره دا راته ووایه که نه دا به څه چلي، موږ ته خو پته لګي نه، ځکه چې موږ ډېر زیات آلې ایجاد کړې او په قبرونو کې کېښودې، خو موږ ته څه پته ونه لګېده چې دننه څه صورت حال دی. وی دا ستا یوه سترګه ړنده ده که نه؟ وی د څه شي ړنده ده؟ زما خو 2 سترګې ټیک دي او زما پای خو ما چشمې مچولې دي. وی نه، یوه سترګه د وحي سترګه ده او یوه سترګه د علم او د ټیکنالوژي سترګه ده. د علم او د ټیکنالوژي سترګه خو ستا ټیک ده، خو د وحي سترګه ستا ړنده ده. چې کله ستا د وحي سترګې ړنده ده نو په دې خبره ته نه پوهېږې. تاسو دې خوښ یې نو ما ته به هم اسانه وي.
ځکه دی چا سره خبرې کوي بیا ټیک شو جی نو د واحد سترګې په بنیاد باندې موږ د بل رخ باندې لګېد خبره کوو وی دا به لکه دا مې په دې مې پوه کړه دا به څه کېږي ځکه چې زما خو باباګانه نیاګانه ترونه ډېر شی مړه دي او مشر ورور مې مړ دی او مور مې مړه ده خو ما ته خو پته ونه هغې څه انفارمیشن راولېږي چې هلته به څه وي دا ستا یوه سترګه ړنده را که نه وی کومه سترګه وی د وحې سترګه وی د وحې سترګه راته زه ښیم که نه وی راشه چې سوره نازعات راولو وی سوره نازعات کې وی په کومه به په آخري سپاره کې دی وی 34 نمبر آیات راواله وی ته خبرې چې پای کې څه وایي فاذا جاءت التامة الکبرى کله چې هغه غټ افت راشي غټ افت بل ورځ باران وکنه ډیره سخته سیلې وه پکې کنه کم خلق چې وي خو په 3 بجه باندې هغې ته پته وه چېرې دا څه افت را روان دی نو چې کله د دې نه هم غټ افت راشي تامه هغې افت ته وایي چې خور شي هغه ارزه وي ایچ اینډ ایوري ویر چې کوم ارزه وي او هغه ډېر وي نو هغه به څه وي هغه قیامت وي نو په هغې کې به وي هلکه وي کړاوه مې ما مونږ د درې خلق یو ډېر اوږدو خبر باندې نه پوهېږو مونږ ته لنډه وایه نو قرآن وایي زه راته لنډه وایم 2 کارونه به وي او 2 خبرې به وي هغه په ذهن کې کېده وي 2 خبرې به څه وي نمبر 1 یوم یتذکر الانسان ما سعی انسان ته به خپل پیچلې څه چې یې کړي ور یاد شي دا ما څه نارواګانې کولې ما د سکول په وخت کې کم نقلونه کړي نو چې زه استاد وم نو 16 کسانو له مې نقلونه ورکړي نو څومره شاګردان چې فیل کېده نه ما پاس کړي نو چې بیا ما استاد صاحب څه چل کوي په امتحان کې ناست دي نو هغه وله وایي پټ پټ وله نقل ورکوي نو هغه ورته په کړکۍ ورته ډګر سکول بره کولاو کړي دا غاړې ورته نقلونه راته وایي وایي یاره استاد صاحب زموږ خپلو نو وایي پاس شوم نو چې هلک پاس شي نه چلو شي نو چې ځي په دې نقلونو ډاکټر شي نو هغه ډاکټر صاحب چې دا استاد صاحب سبا ناجوړه شي نو ګردی خرابوي نو هغه ډاکټر صاحب خو ډاکټر شوی ځکه ده وله نقلونه ورکړي اوس به ترې بدل علي نو چې بدل تیلین چې کله وسیري نو د خرابې ګردې په ځای ته ښه ګرده وباسي او خرڅی کړي نو خو تا وله نقل ورکړی و که نه د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ګوره چې کوم ریلایبل خلق یې که نه ریلایبل با اعتماده په هغې خبرې ته به غوږ دی د ټول نه ریلایبل هستي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده په ملایکو کې د ټول نه ریلایبل هستي جبریل امین دی نو جبریل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو 3 ټاپکس ښوولي او هغه ډېر اسان دي عش ما شئت فانک میت پیغمبر خپله د خوښه ده چې څومره ژوندی پاتې کېږي خو مرې به یو پیره This is true وی دا ټیک ده وی دویمې ورته څه وی احبب من شئت چې څوک دې خوښ نو ځان له خوښ کا اوس که ته به پی ټی آی دې خوښ جو هلته ځه که نیشنل دې خوښ جو هلته ځه کو کمیونسټ دې خوښ جو هلته ځه تا موږ منې کوو نه خو فانک مفارقه دا ټول به ته پرېږدې دا بستانه جدا کېږي ته به یې کې یوازې موږ له راځې دې کې هم شک نشته او بیا ورته څه وایي ورته وایي چې ته داسې که واعمل ما شئت چې څه کار کې هغه کوه خو فانک مجزئ بها بدل ته تیار شه بدل بدنالي اوس هغه تا ښه کړي جو ښه به وی ډاکټر صاحب څه چلو کو وی پیسې ورسره نه وي سبق یې وي نو اخبارونه یې خرڅول نو د لوږې نه پې تنده راله نو چې لوږه پې راله تنده پې راله نو د یو کور مخې ته ولاړو ور یې وټکاو ابۍ راووته چې ابۍ راوځي هغه څوک دغه کوي نو دی ارتاو شو دی اوس سبق وی خو پیسې ورسره په موږ ټولو دا تېر شوي چې کله دی ارتاو شو هغې زر یو 2 ګیلاسه پی راواغستل او هغه له یې ورکړه چې بچی هم دا وڅکه چې کله موړ شو هغه شو سترګې وغړولې ابۍ ته یې وکتل لاړ اوس خپل اخبارونه خرڅوي اف ایس سی وکړو نمبر یې واغستې دغه لاړ شو میډیکل یې وکړو اف آر سی ایس یې وکړو ډاکټر صاحب چې کله سرجن شو ابۍ په ورو ورو بوډۍ کېده هغه چې بوډۍ شو هغې ته سټروک وشو بېهوشه شو هغه یې وله راوړه ده چې وکته ده ورته ښکته کتل چې یاره دا خو هغه ابۍ ده چې هغه ما له 2 ګیلاسه پی راکړي کله چې هغه هغې له علاج وکړو نو هغې بچوي ورته ډاکټر صاحب ستا څومره فیس جوړېږي نو هغه ولله ډېر خوږ جواب ورکړو وی جسټ 2 glasses of milk which is already paid زما 2 ګیلاسه پی جوړېږي ما له دې پخوا راکړي دې ته وایي فانک مجزئ ته به دې بدل ته تیار شه دی وجه نوی تاسو ته به یاد کنه موږ یېرو کې ډېر تیز یو هره خبره یېرېږي تاسو ته به یاد په 2017 کې څه چلو شو په لاهور کې یو ټینکر سوری شو یاد به تاسو لږ او خلق لګېدل هغې نه څه وړل تیل ذکر خلقو دا حلال و دا حرامو نه انکو آگ سے خوف تھا نه انکو اللہ کا کوئی خوف تھا نو څه چلو شو ناسا په اور ولګېد 155 کسان په هغې کې ژوندي وسول وی دا ولې وی د دې نه مخکې په دقې علاقه کې یو لیونی او چا ونیو وی چې د قرآن بېعزتي کړې ده او هغه په لاکپ کې و پولیسو ته بچ کو چېره دا خو خلق وجني خلق پسې راغی لاکپ یې مات کو هغه لیونی بار ته راویستو ټول کلی راووت ور یې ورته ورته کو او دغې خلقو ورته کتل دا واقع شوه په 2012 کې 15 کاله پس بدل خدای واغه چې کومو خلقو لیونی سوی هغه خلق خدای وسول
فانک مجزئ چې ستا په ذهن کې دی. یوم یتذکر الانسان ما سعی ړومبی ټکی دا دی چې د قیامت په ورځ باندې به تا چې څه کړي هغه به ووینې په خپلو سترګو، ټول به درته در یاد شي. مونږ وایو که نه یاره بابا چې دی هغه ناجوړه دی، وایي یاره وایي مړي یادوي، وایي پخواني یادوي، دا ړومبنی سټیج دی چې تا ته به هر څه یاد وي، بل به څه چلو شي. مونږ به دوه خبرې کوو، دوه ناخوا نه ځو ځکه چې بیا مونږ ته یاد دي. نو یو به څه چلو شي، دا يیر به درته یاد شي، دویم به څه شي وبرزت الجحیم لمن یرا، د پاسه چې په چا کې د لیدو طاقت قدر ته وي او د چا سترګې وخړه، صحیح خبره دا ده وی خو چې د سترګو خاوني نو جهنم به په خپلو سترګو ویني چې لکه دغسې دی، دا خو دوزخ دی. وای خدایه، مونږ به د مخکې ورځو کې اردن ته تلو، نو موږ پر اخبارونو کې کتل چې جو ګولان کې پهاړي اسرائیلو، نو مونږ هلته چې ودرېدو نو دا پورې څه دي، وی دا ګولان هایټس دي که نه، دا ګولان کې پهاړي دي کوم چې اسرائیل اوس د ټرمپ هغوی ته اډواله کړل، د ورایه ښکارېدل. یا خدای پاکه دا پورې ګاډي څه ګرځي، وی دا د اسرائیل ګاډي دي که نه، ښه خوشحاله ګرځي، ښه الرټ ګرځي، ښه مسلح ګرځي، ځکه هغوی جهاد کوي. وایي دا د اردن هغې خلکو چل کوو، ټولو چیلم څکو، ټولو سګرټ څکل، ټولو غټ غټ چیلمونه ورته پراته وو او وړوکی هلک و پکې چې د هغه په پوزه د برید په دې شونډه له نه و راختلې. ما ورته ویل چې ته ښایسته و، ولې په قسمونو ښایسته و، او چې ځمکې ته دې وکتل نو ټوله ځمکه د سګرټو دا پیسوز نه ډکه وه. نو موږ ورته دا تاسو څه کوئ؟ زموږ سره نور محمد ډاکټر صاحب را سره مو، مردان یو ډېر نیک ډاکټر و، هغه را سره مو. هغه ورته انت شاب الاسلام، کچه کچه عربي زده کړه. هغه ورته ته د اسلام ځوان دا ته څه کوې؟ نو هغه موږ ته زه څه چلو کوم؟ نو خوا ته جومات دې جومات ته لاړ شه، هلته تبلیغیان پکې نه چې څو روزه ورکړه چې دې شي نه خلاص شي. نو ما ته چا وی دغه ویلي دي اردوان چې که اوس چېرته ابابیل رالل که نه په ګټو خلکو ویشتو، څنګه چې خانه کعبې والا ویشتي وو، نو دا اردن والا به ولي او د اسرائیل ته څه نه وایي، ځکه اسرائیل سیریس دي او دا کسټوډین چې دي د اسلام دا غیر سنجیده دي. نو دا دوه خبرې دي چې د مخابرایه به داسې څنګه چې مونږ هغه ولیدل داسې به دوزخ دا ټول خلق ویني. وی لکه یو خبره خو شوه، اوس به څه چل کوي؟ وی تا لیدلي دي د کویټې ته خلق ځي که نه مزدورۍ له، وی چې فرض که ته سعودي د مزدورۍ له لاړ شې، وی چې بعضې کسان به جي د کویلې په کان کې کار کوي ښه، او بعضې کسان چې ما ته خو پته ده چې د کویلې په کان کې کم کسان کار کوي هغه اکثر بله ورځ خبر راشي په دماکه او شانګلې پکې څوره ده، تاسو یې نه که نه شانګلې والا پکې مړه شو. و چې څوک تور زړی به د کویلې کان ته ځي هلته به ځي، او بعضې کسان به باغ ته ځي، د طایب باغونه دي هلته به کار کوي. ستا سره به غم پیدا نه شي چې لکه زه به چېرته ځم. دا ګورې وړوکی غم دی، غټ غم دا دی چې هلته به وایي چې دا پورې دوزخ دی. وبرزت الجحیم لمن یرا، او دا دې غاړې ته وازلفت الجنة للمتقین، جنت به یې رانږدې کړی، دا جنت دی. تا سره به غم پیدا چې دې ته به څوک ځي، هسې نه چېرته ما ته ونه وایي چې ته به ځې، نو وحی تا ته وایي چې زه تا ته مخکې نه ښیمه چې دوه کارونه دي که دا دې کړي نو خامخا به ورته ځې. وی څنګه؟ فاما من طغا، چا چې سرکشي وکړه. وی سرکشي څه ته وایي؟ وی یاره ډېر ښه سړی دی، مونږ یې میلمانو خو زامن یې سرکشه دي. وی څنګه سرکشه دي؟ وی دی ورته وایي چې اوبه راوړی، ډوډۍ راوړی، وی حرام شکو څوک دی بیټک ته راښکاره شوی، مونږ وایو داسې که نه. وی دا ښکلې ږیره ده او د ټولو بچو ټوپۍ په سر نه وې او غټ غټ بریتې پریښې دي، اکو ما ته چا خیرالې ویلي؟ وی دا زامن یې ټول سرکشه شوي دي، د ده په لار نه دي ښه. یاره وی دا خو ډېر زیات بدقسمته دی. نو سرکشي ته طغیان وی، طغا او طغیان نو موږ بلو چې بارانو نو په دې نالو کې اوبو نه ځایېدې، نو په اردو کې دې ته څه وایي؟ ندی میں طغیان آ گئی. نو کله چې ته حدود کراس کې که نه نو بیا ته سرکشه. نو بابا حدود کراس کړی، بابا ته چا وی چې بابا ته ګوره بوډا سړی لورې ورته وی بابا جي زما را خاوند ډېر زیات غریب دی، اگه ته د خپل جایداد نه ماله څه لږ غونتې ګراکې موږ پیسه والو. نو هغه د هغې نوم نه اخستو، د خپل زوم نوم یې اخستو، او د زوم یې نه اخستو، د زوم د پلار نوم یې اخستو. ښه د پلاني زوی له به زه خپله ځمکه ورکوم. یاره وی د ما دا لور څه ګډې وډې وی. نو هغوی وی راجمع شه خپل ملک کشران چې وو، وی دا ناروا راته وي. نو هغو ته باباجي ته بیمار یې او ناجوړه یې، خدای پاک هغې له حق مقرر کړی دی، که ته ولر کې پیسه والي نو څه چل به وشي؟ نو هغه وی نه یاره زه خو د پلاني زوی له خپله ځمکه نه ورکوم. دا توغا دی که نه دی؟ نو هغې ورته وی مرې، نو هغه وی یاره مړ دې شم، نو وی دوزخ ته دی، وی دوزخ ته دې لاړ شم. دا وایي که نه خلق؟ دا توغا دی که نه دی؟ واما من طغا، نو چې تا طغا والا ډیفینیشن پوره کو نو خدای پاک خو انصاف کوي. هغه خو وایي چې ابابیل چې رالیږي نو په اردنیانو به یې رالیږي، ځکه چې خو انصاف کوي، یا خو عمل ته ګوري.
هغه ورته وی نه وی مشرف ته چې دا پته ولګېده چېرې زه اوس په امریکا باندې مزې کولی شم نو راشه په طالبانو حملې کوه نو ستا د پاکستان نه 57,000 حملې شوي دي په افغانستان 57,000 فلایټس د جیکب آباد دی که څه د هغه ایرپورټ نه تللي دي هغه طالبان خدای دې کړي چې بعد بر سر اقتدار راشي او که په دې مذاکراتو کې راشي پاکستان ته وایي چې 57,000 حملې خو زموږ حق دی ځکه تاسو به مونږ کړې وې دا توغا دی که نه چې کله ته مجاهدین نیسې او پاک خلق نیسې او امریکې له ورکې نو دا توغا دی که نه دی نو که چېرې ته سار چې بانګ وایي نو سار په بانګ کې څه وایي الصلاة خیر من النوم ته به جواب څه ورکې تاسو به دا زده کړئ هغه څه وایي د بانګ جواب به ورکې د دې جواب دا دی صدقته وبررته تا رښتیا ووې او تا ځان خلاص کو او تا ځان بری کو او تا خپله ذمواري پوره کړه دا دې ورته ووې نو صدقته چې دې ووې نو هغه رښتیا تا ورته تا رښتیا ووې نو ته به اوس پاسې که نه نو فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى چې کله تا تصدیق ونه کړو نو په ډډه وخت دی یاره خو ډېر خوب راځي نو ته په څو پاسې زه په 2 بجې نو سهار خو جومات بند ستاسو یاره وایي زموږ دا واړه نه پاسي نو وایې ته وایي خدای شته په مام ناوخته شي نو دا توغا شو که نه شو تا ته خو ویلو که چې سهار به راپاسې که نه نو چې تا په ملایا کې کس ناست و نو هلکه ته د خپل مال نه زکات ورکوې یاره وایي حساب یې ډېر زیات ګران دی ما ته خو چې چا ویلي ما خو چې چا هم تپوس کړی ما ته وایي د دې حساب ګران دی نو زه زکات نشم ورکولی نو دا توغا شو که نه شو په تا باندې حج فرض دی نو ته حج له ځې که نه ځې ښه وایي دا ځمکه د چا ده وي د خدای په دې کې قانون به د چا چلیږي د خدای نو ته هغې جماعت هغې پارټۍ سره یې چې هغه د خدای په ځمکه د خدای قانون غواړي یاره مړه وي دا سیاست دی دا توغا شو که نه شو چې ته وایې چې موږ به یې کوو که نه موږ چې څه وایي هغه به کوو وایي دا والي صاحب چې وکړم تاسو کې د مشرانو ته به یادي وایي کله چې د باچا صاحب د بادشاهي واغسته نو هغه جرګه راغوښته چېرې بادشاهي خو زموږ شوه بونیر را سره هم شو خو چې قانون به یې صحیح وایي د جرګې ودی چې موږ له لږ ټایم راکړه وایي چې شریعت به یې کو قانون به یې که رواج به یې څه به کوو وایي چې موږ له لږ ټایم راکړه وایي لږې ورځې پس جرګه راله یاره ما ډېره هوښیاره جرګه وه وایي هغې جرګې ورته وایي چې یاره اسلام به یې خو سوره نساء به پکې نه وي دې ته توغا وایي فاما من طغى واثر الحیات الدنیا بس 2 خبرې وکړي چا چې ژوند د دنیا دا کچ ما چې دا سایډ ویلو چې دا ډېر لیمیټډ دی دی خو چې مړه مزې کوه روپیه بړایې کل کام آئے گا د دې لپاسه لګېدلي چې مړه خو چې مزې چا دلته وکړي دا خو مړه د لږ ساعت دی د خدای بنده او اثر الحیات الدنیا چې ویله هلکه وي دا د حیات دنیا د ژوند د دنیا په څه ښایسته کېږي وایي دا په قید اعظم دا قید اعظم به څنګه میلاویږي ښه د بینک منیجر صاحب نوکري کوي ته اوس خو به ډېره تنخواهي په ورځ کې 40-50 هزار روپۍ تنخواه وه هغه غریب ګاډي ته ولاړو هغه وایي چېرې ګاډي ته خېږم او کوزېږم دې باندې خو کار نه کېږي راځه چې یو فراډ وکړم په دې دغه کې بینک اکاونټ کې ځان له پې موټر والم او چې کله هغه فراډ وکړو او هغه موټر واغست نو چې کله هغې بیا وروستو اکاونټ کېدو هغه پکې پته ولګېد هغه بیا جیل ته لاړ جیل کې اردو ډایجسټ والا پسې ګرځېدو هغه ته تپوس وکړه ته پسې کې راغلی یاره وایي که دغه خیال نه وی راغلی که نه وایي چینج یور مایند چینج یور ایکشن چې په ذهن کې مې دغه خیال نه وی راغلی اوس په جیل کې نوم پروت نو کله چې ستا په ذهن کې دا چې یاره پیسې بړاول غواړي بیا به ته څه کوې بیا چې مختلفې طریقې یاره د انډر پلې سره ډېر کار کېږي تاسو د انډر پلې والا لیدلي د ټولو چهرې ته چې ګوري داسې سپېره چهره سړی اریان شي هغه پلار مورې ټول خفه دي ځکه د اثر الحیات الدنیا د دنیا او ژوند خوښ کړی چې دا بغیر د پیسو نه بړاویږي نه دې د پیسو دپاره لګیا دی نو کسان له واړه واړه ترې لرې شئ ځای ورکئ خو خبرې به نه کوئ کینئ زر 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 کورسۍ دغه کوئ دا ټیک شو بس خبرې ته غوږ کېدی و اثر الحیات الدنیا چې کله چا د دنیا تا وایي چېرې بله خو پیسه دلته پکار ده بیا په دې نه کېږي بیا په یو د ټیکسي ډرایور شه د اسلام آباد یا د کراچۍ ایرپورټ په خوا کې ودرېږه چې ښه سربس ورلی راشي هغه راته وایي کوم ځای وایي زه د حصار یم ته د حصار یې وایي زه دې اوس وړم که نه وایي نه زه به سهار په رڼا کې ځم هغه وایي نه زه په رڼا کې نه وایي ګوره حصار ما ته کوڅه په کوڅه معلوم دی ټیکسي ډرایور ورته وایي جو دی په یقین وکړي چې کله هغه ګاډي ته وخېږي یو 2 قدمه چې دی خوا راشي دا یک چې دا واقع شوې ده چې 2 قدمه دی خوا راشي هغه ورسره یو هغه ښه تکړی په دې کې دا ځای وله ووایي دې ځای کې یاداشت دي دې ته پیسیو میموري اکټیو میموري وایي ساینسدانانو چې معلوم کړي دلته کې دي چې دا ځای د چا خراب شو یاداشت خراب شوي خلک وایي یاد تیر شو اوله دا ځای ووایي اب بېهوشه ارتاو شي ټولې پیسې ټول سامان یې ترې واغستو سړی بېهوشه پروت و سهار چې خلکو ولید اسپتال ته یې بوتو په اسپتال کې هغه نور خو ټیک شو خو یاداشت یې نه و ډاکټر صاحب د ځان سره نوکر کو چېرې دی خواس یې دلته دی او پولیس او دغه ګرځي بار ملکونه ګوري تاڼې ګوري او بازارونه ګوري او د خلکو کوجرې ګوري خو دا اسپتال نه ګوري و اثر الحیات الدنیا 30 سال بعد هغه په هوش کې راغی په هوش کې څنګه راغی هغه بیا غسلخانې ته لاړ لامبلې نو ارتاو شو
قدرت ولا سمې ورکو هغه ځای بیا ولګېد نو هغه سیلز چې ډایورټ شو دا سیلز چې په طریقې نو دا انفارمیشن ورکوي لکه اطلاع ورکوي د دله اطلاع ورکړه د دله ورکړه هغوی چې والي نو الټه کړي وو چې الټه کړي وو نو یا تیر شو اوس دا بیا نیغول غواړي او بیا نیغول بل درځ دا موږ دا سټیبلایزر نه دی له دا چل کوو سټیبلایزر چې کار نه کوي نو یو څپېړه ول ورکړي چې بیا کار شروع کړي ځکه هغه لاین زی ټیک شي دی چې 13 کاله پس راټاو شو که نه جو لاین زی ټیک شو اوهو وې زه خو د بونیر یم هغه سې خپله خبره کوله چې هغه چا پېژندنه نه هغه چا پېژندو دلته ښځه بچي ټول هر شی ته یې اخیستي وو وی هغه ویې زه چې د سواړې کې کوشو مې مچ دلته خو یو کالج نور خو څه نه و دا و آثر الحیات الدنیا هغوی ته پیسې اخیستې نو کوم خلق چې پیسې سره کړي که نه نو د دنیا په لحاظ سره قیمتي سړی سی سینیټري نو سینیټر بیا څه چل کوي و یاره دا سنجرانی بدلو وایي ته وایي که نه شاه سنجرانی به بدلی هغه نه یا 15 کسان دي هغوی پکې لږې پیسې پکار دي آثر الحیات الدنیا تاسو یقین وکئ جاوید چودري لیکلی دی چې 50 لاک روپۍ د جمعیت العلماء یو سینیټر دی هغه اخیستي په دې کې بیا مولان هم نه بچ کېږي 15 کسان خو شور دي که نه چا 70 لاک دو کس وله جمع کړي ځکه دا ګوړی دي دا آثر الحیات الدنیا دا دوه صفتونه چې په چا کې طغا آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا دی به دوزخ ته ځي وی خوري به څه وی زقوم وی سکي به څه وی دغه حمیم ګرمې اوبو وینې زوې بس وی لکه دا خو تا د وحی علم په بنیاد ما ته عجیبه خبره وکړه بس که نه ځې نو ډیلیټ که دا دوه څیزونه توغه مه کوه وایي یاره چې څه د خدای خوښه یا زما خوښه ده بس ټیک ده د دې لور مې پکې دوره رسي بس ټیک شو سهار وختي پاڅېدل ضروري دی زه به کوم زه زکات ورکولی به کوم ځکه زه پرې د هغې غټ شي نه کوم زمونږ ډي ایچ او صاحب و دلته چې وله پیسې ورکولې هغه خپل بابو صاحب ته وې وې ستا د پلار نه څه نوم دی هغه وې پلانی وې د نیکه نه دې څه نوم دی اوله نه ورته وې د ور نیکه نه دې څه نوم دی وې نه وې ګوره تا د خپل نیکه نوم نه درځي زمان وسوله به هم سبا زما نوم نه ورځي زه پرې دوزخ ته لاړ شم هغولی جمع کړم اوس هم په مونږ ټولو کې زما نه مال د خپل نیکه نوم نه راځي د ور نیکه خو یې چاله نه ورځي او هغه به نعوذ بالله څه کرپشن کړی زه پې مزې کوم ته ولې کرپشن کې نو طغا آثر الحیات الدنیا یاره وی ډاکټر صاحب عجیبه خبرې دې وکړې خو راته دا ووایه چې دې بل ځای ته به څوک ځي جنت ګوره دوه خبرې به کوي چې تا ته اسانه وي نو دې وجې نه سوره نازعات په دو خبرو کې تا ته خبره کول یو دوه خبرې ته څه وکړې وبرزت الجحیم لمن یرا یتذکر الانسان ما سعی یاد به درته یاد شي ټول سکرین به دې مخې ته راشي او جهنم به مخامخ کاري او پتا به راپې راشي دته به څوک ځي څوک به ورته ځي هغه یې ډایګنوز کړل طغا و آثر الحیات الدنیا په پیسو چې څه معنی مړه وایي کار چې موږ د چا سره میلو موږ لکه څومره پیسې ګټې ډاکټر صاحب وایي څومره پیسې ګټې ډاکټر صاحب وایي یاره بس کار روان دی په پی ډي کې پیسې لیکو یاره بس یو چل دی چل کو نو خواته مې اپریشن تیټر دی او خواته مې کلینیک دی او چې کله مریض هلته راشي او زما بابوګان زما نه ډېر تکړه دي هغه وایي یاره ډاکټر صاحب کیس راغلی زه دلته انتظامیې ته هم یاره زموږ ټرک راغلی خښتې دي پکې هغو له پیسې ورکو خو آسان کار دی وایي چې ورشه پیسې ورکړه چې ورشي هلته کیس انډر شوی هغه د زر اپینډکس لرکي 40,000 روپۍ ته والي واپس راشي پیسې مې ورکړې نور اخیستې دا آثر الحیات الدنیا دې خلکو چې آثر دا دوه څیزونه دا ډیلیټ کا نو د دغې جهنم نه به بشي نو جنت ته ځې وی یاره زما خو زما ځکه چې د مرګ نه هلته کې خلاصۍ نشته او ګټه خو ماله پکار ده مونږ دا چې څوک الیکشن وګټي مونږ ته وایي چې کامیاب شو که نه مونږ څه وایي زنده آباد قرآن کې زنده آباد چا ته ویلی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز مولانا پنچیر بردیس ترجمه کوله څوک چې د اور نه خلاص شو او جنت ته لاړ شو نو دی زنده آباد فقط فاز معنی به یې کوله به دی زنده آباد نو زه خو جنت ته تله غواړم زموږ د زندګۍ مقصد دا دی موږ دا تربیتي اهتمام ډېر لګړی چې موږ جنت ته څنګه ځو نو وی راځه چې سوره نازعات وګورو که نه وی څه په هغې کې یو دوه خبرې دی کولی شي وی واو وی یاره زه ماته یې ووایه زه یې خامخا به یې کوم هغه ورته څه وی نمبر 1 ورته څه وایي فاما من خاف مقام ربه څوک چې د دې نه هر وخت یریږي چې الله له بزم تو ته دسخط راته وکړه هغوی دا غلط دسخط نه دی وایي مړه زما لپاره ته دا نشي کولی نو زما په قبر کې سملې ته ورته وایي چې یاره زه به خدای له څه جواب ورکوم مړه ستا نه خو شپنکۍ خو شپنکۍ چې دی هغه بېزیره ایستلې وې د دریاب په غاړو په مصر کې بزرګ تللی و چېرته ولیان په ورځو کې ډېرو مریدان ورسره و هغه ته چې وکتلې بچې اسره غرمو وایي بچې وی ته راځه زموږ سره ډوډۍ وخوره هغه ورته میرا روزه ہے ناغه ورته وی اس سخت گرمی میں آپ روزہ رکھتے ہیں نفلی روزہ ناغه ورته وی آخرت کے سخت منزلوں کو اس طریقے سے آسان بنایا جا سکتا ہے
زه خو دا وایم چېرې په دې آخرت منزل مې ټیک شي. نو هغې بزرګ له خوند ورکړو. نو هغه ورته ویې دې بیزو نه یو بیزه موږ له راکړه، اجو موږ به یې لاله کړو، اجو ماښام به پې ته روژه زموږ سره ماته کې، او موږ به پې ځان له څه ورته وایي باربیکیو وکړو. نو هغه ورته ویې یہ میری نہیں یہ تو آقا کی ہے، دا خو زما نه دي، دا خو د نایک بیزې دي. نو هغه ورته ویې آقا کو اتنے بکریوں میں کیا پتا، دا خو رور وړ دی خو هر مهار ورځ شماري نه. نو هغه ورته داسې خوږ جواب ورکړی وی فأین الله، الله کو کیا جواب دوں گا. اب بزرگ به بیا بار بار دا ټکی وی فأین الله فأین الله فأین الله. د دې وجې نه دا ریسټرکشن چې ستایي که نه، موږ ته یو کس وي دا ناروا کړو، وایي لکه دا ځکه نه کوو چې ما د مولانا مودودي لټریچر کتلی دی. نو خلق به وایي چې ښه په لټریچر کې دا دی چې ډاکټر صاحب دا چلونه کوي. ما ګیره پرېښې ده، خلق به څه وایي چې د ګیرې سره دا کار کوي. زه د جماعت اسلامي رکن یم، ښه دا د جماعت اسلامي سره دی دا کار کوي. دا بریکس ډېر کار سړي له کوي چې کله ته دا یې که نه یاره زه د یو حلقې ناظم یم. دا به اما من خاف مقام ربه چې سړي سره دا یری. د دې وجې نه وایي تاسو د قبر زیارت له ځئ چې تاسو ته پته لګي چېرې دا نن دی سبا به ځم. ما د ډاکټر صاحب ریټایر شوم وی چې اوس پسې چل کوو. ما دا داسې چلو چې د نورو خلقو ته زه پته مه یم چېرې تاسو به کله مال چې څوک مخې راځي نو ته ملکه ته به کله ریټایر کېږې، ستا څومره وخت بعد. ځکه زما په ذهن هغه نقشه پرته ده، خو ما دې ته پته نه چې زموږ په کلي کې کوم مقبرې دي، کله چې زه په هغې تېرېږم نه مړي ما ته وایي چې ډاکټر صاحب دلته به کله راځي. زما ورته فکر نه وي، حالانکه هغې ما ته وایي داسې چې دلته به کله راځي. و اما من خاف مقام ربه. دې وجې نه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې په ورځ کې 100 پیرې ځان ته مرګ رایادوئ. او اسانه طریقه دا ده چې د هر مانځه نه په هر مانځه کې 4 پیرې، نو 5 4 20، نو 2 پیرې مخکې 2 پیرې وروسته، 2 پیرې مخکې څنګه وایي چې اودس کوې که نه دا خپینځي دې ته ګوره چې دې به په پولیس ورات ټینګي شي او که نه. چې کله لاس وینځې نو بیا ګوره چې یاره په دې لاس کې به عملنامه راکوي کو په دې کې. چې کله چې په شیشه کې وګورې بیا منګز منګه کو ګیره بیره برابرو که نه دا داسې نه پچوای کې وګورې که نه، نو هغه ده چې وجوه یومئذ ناعمة لسعیها راضیه ووجوه یومئذ ناصبة. بعضې مخونه به سپیرئ او بعضونه به چېر چې دی به څنګه دې ته وایي مرګ رایادول. چې کله تا ته هر وخت ځان ته مرګ رایادی اما من خاف مقام ربه. او کله تا دا خیال یې وایي دا دغه هر وخت وایي زه ښکلی شوم که نه، هغه عالم ډېره خوږه خبره وکړه وایي ښکلی څه شوې، خو یې وایي نه درته خوشحالي کړي چې ځکه خیر را روان دی. دا څومره ښکلی خلق نه باډي بیلډرز چې دي دې باندې به وایي نه ډېرې مزې وکړي. او دې وجې نه وایي قبر تا ته اعلان کوي. نو اما من خاف مقام ربه چې کې. دویم ونهى النفس عن الهوا، ځان د خواهشاتو نه کنټرول کې. کم سړی چې خپل خواهشات کنټرول کولی شي د دنه د خیر تمه کوه. کم سړی چې خواهشات نشي کنټرول کولی. زه ډېر خوشحاله شوم په دې سکول کې ښکته یو ټکی لیکلی دی ډېر مزیدار دی، جب آپ اپنے بچوں کے خواہشات کی تکمیل کریں گے تو وہ سرکش ہو جائے گا. نن ما ته وایي چې ما له موبایل والا، نو بیا ما ته وایي چې ویډیو راله والا، نو بیا ما ته وایي چې ما کلیل ته بوځه، نو چې بیا زه کلیل ته بوځم و یاره جي مري ته مې بوځه. دا الکان غټ الکان چې تاسو خیرت په دې ټرمینالوجي پوهېږئ، ما له هوټل کې کمره والا وایي نه جي ډکه کمره یو ډک سګرټ، دا یو ټرمینالوجي ده. وایي تش سګرټ تسکې که ډک سګرټ تسکې. نو خواهشات دی چې یو خواهش چې ته پوره کې نو بل خواهش به ډیولپ کېږي. که ته یو خواهش تا ډیلیټ کو نو نور خواهشات ختم. د دې وجې نه دا کوم په موبایل باندې د بېنظیر د تاسو به هم راځي که نه، په بېنظیر فنډ کې ستا دوره پرون ماته یو راغلی چې ستا 5 لک روپۍ راختلي دي. نو که ته د خواهشاتو پابندي کوې چې ورسره رابطه وکړه نو هر څه به زه پرې نه پوهېږم خو هر څه به درنه واړي. که ته یې ډیلیټ کې چې زما 5 لک روپۍ نه دي په کار، دا حرامي روپۍ دي، نو تا ته څوک ټت نشي کولی. ځکه تا ته څوک څه وایي، ستا په دې سینټ کې 2 کسه دي، یو نه سراج الحق یو نه مشتاق نوم دی، څوک ورته څه ویلی شي ځکه چې هغې اثر الحیات الدنیا نه دی کړی. چې کله ته اثر ولونه دې وجې نه وایي اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوا. وی دا هوا به تعالی عقیده خرابوي، نو په دې باندې پابندي ولګوه. د په عقیده به څه یا به ته شرک کې، یا به د خدای نه مټ کریږي، یا به ته وایې چې مړه نن سبا ټول کار په دغه کې دی، په پیسه کې دی، په حکومت کې دی. هلکه موږ نوي نوي په پی ټي آی کې شامل شوي یو، که ستا د تاڼې تحصیل څه کار راځي که نه نو موږ ته وایه. نو زما هغې ملګري ورته وایي په دې توبه وباسئ او د استغفار وایه. زما څه کار نه راځي خو خدای تاسو ته دا ګناه معاف کړي. دا په مزغو کې عقیده کینی چې کله ته چاته ووایې چې زما تحصیل تاڼې کار، هره ورځ به ستا تحصیل د تاڼې کار راځي او دې دله نه کوي. دا غفار صاحب لیونی نه دی، تا ته یې ښه کړی بل ته یې ښه کړی دی، لیډر دی. خو چې کله ته وایې زما تحصیل تاڼې کار دی خدای نه راولي، نو ایسته دا عمر به تیر شي ستا به ډورانه شي. دا دغه شو. بل ایکشنز
چې ته حرکت کوې چې دا حلال دی که حرام، ته چې ناست چې دا حلاله ده که دا حرامه ده، ته چې دا خبرې کوې دا حلال دی که دا حرام. خو بعضې څیزونه خو حلالي هغه ته کې، بعضې څیزونه حرام یې نه ځان بچ کوې. په دې منځ کې یو شی ته مشتبهات وایي. وی لکه مې وایي چې د بجلۍ دا بیل د اوبو دا بیل ولې نه ورکوې؟ وی باچا د اوبو بیل څوک ورکوي؟ ما ښه تاسو اودس کوئ؟ وی او ما دا اودس په حرام اوبو تاسو کوئ، تاسو پې لامبئ؟ وی او هغه یو زموږ نوکر د هسپتال ډېر رښتینی و، دا میټر ریډر راغی، نو هغه وی چې یاره زه ستاسو میټر چک کوم. نو هغه ورته یې څه چلی چک کوئ؟ زما پلار پکې دومره ګتې ایښي، نا پلار یې ورته پلان یې خو خدای دې تباه کړه. نو یار حلوای ته نو دې ته وایي چې کله ته بیا په دې کې حرام او حلال فرق کوې که نه، بیا تا نو ته ایکشنز ته به خپل ګورې. نو کوم شی چې مشتبه یعنې شکي، او دا ډېر ښکلی حدیث دی. تاسو ته پته ده که نه د حضرت علی رضی الله عنه 2 زامن، یو امام حسین یو امام حسن. نو امام حسن او امام حسین پر رسول الله څومره ګران وو؟ په مانځه کې به اوچتول نو، یعنې په مانځه به ولاړ او په هغې کې به غسل، خطبې نه راکوز شوی بیا یې اوچت کړل. امام حسن وایي رضی الله تعالی عنه، وی ما د خپل نیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره زده کړې ده او دا یې ځان سره مې تړلې ده چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک. کوم شی چې تا شک کوې چې هغې له ګوتې مه وړه، او کوم شی چې په شک کې نه واله دغه ځای اوبه پرتې دي او دغه ځای پیپسي کوله پروت دی، او دغه ځای کوم شی ته واله پیپسي کوله شکي دی، مې بي چې شراب یې پکې، مې بي چې تیزاب یې پکې، دا اوبه یقیني دي، یاره زه خو بس کم. دیو جنه کراچۍ یو ډاکټر دی، ډاکټر رضوي کډني سنټر چې د هغه دی ډېر ښه سړی دی. هغه اپیل کړی چې خلقه کوکا کوله مس کوي، ټولو خلقو له ګردې خرابې کړې. او زمونږ چې د اولیاو واده یا ډوډۍ چې هغه ته ورته ویلي وایي هغه په کوم ټول کوک بوتلې پرتې. حالانکې ما لیدلی چې خلق پې دا شینکونه انځي، په دې باندې خلق لیټرینونه انځي، ځکه په دې کې تیزابي په کوم شي چې دی او زه ښه په ډوډۍ کې ورکوم ځان راته بد نه ښکاري. ما ته نور علي د خدای ښه ساتي ډي سي و دلته موږ ول ډوډۍ کړې وه، ما ته ایس پي صاحب کوک غواړي، مې قاضي صاحب ویلي چې کوک به نس کوې آرام کوه مې وله راوړ. بیا ما ته ویره ایس پي صاحب ته نه خفه دی، مې خدای دې اړه وچوي خو زه کوک نه راوړم په خپله ډوډۍ. نو چې کوم شی مشتبه هوا دې ته وایي، نو ته ایکشنز دلته خو عقیده دې ټیک کړه، ایکشنز دې هم ټیک دي مشتبه. او بیا دریم سټیج دا دی چې کله ته عبادت کې نو دې وخت کې هم شیطان تا نه پرېږدي، په اوداسه کې دې هم نه پرېږدي. وایي د خدای څوک ډېر بدي شي، ان الله لا یحب المسرفین، مسرف بدي شي. نو د اسراف ابتدا د اوداسه نه کېږي چې ستا په یو لوټه اوبه اودس کېږي، تا ولې دا پیپ کوله وپرېښې؟ دا ستاسو دا اوبه چې دي دا شریکې نه دي، دا بره ټانکۍ خو زموږ شریکه ده. نو نیکه چې تا ته دوره اوبه وبهیولې نو بیا خلاص چې زه مانځله راځم. نو یو په جومات کې ابتدا موږ د اسراف نه کوو، یو په مقبره کې ستا د قبر ځای خو دوره نشته لکه تا چې ونیو، تا ته اوس جنګله چاپېره کړه نو په خپل پټي کې ځان ښخ کړه چاپېره کړه که نه، دا مقبره خو زموږ شریکه نه ده. نو دلته کې د قبر غټ کړو نو وایي دون کاچی که نه، ما نیکه زما په دې شریکه کې ته دون کاچه کوې، نو د مرګ نه پس هم به پردۍ ځمکه قبضه کوې. نو بیا یې ته غټه جنګله چاپېره کړه. نو د خدای بنده په دنیا کې دې ظلمونه کول او په آخرت کې دې ظلم شروع کړو. دا دوه کارونه موږ داسې کوو چې دا موږ ټول نیکان آبادان کوو، زموږ اړو دې ته فکر نه وي. نو کله چې ته جومات ته لاړ شې نو ته به په مانځه کې اسراف نه کوې، وایي هسې نه چې تر جومات نه راوځې او بدۍ دې زیاتې جمع کړي. نو هوا کې یو دا دی چې ته به په جومات کې نیکي چې کوې، یا چې کله ته دغه کوې نو بیا چې مونځ وکړې نو چې زه مانځله نه راغلی نو زه هم یاره پلانې نو زه هم یا بخولي باچا نه ماړه هغه څه کوي، هغه مونځونه نه کوي. دا موږ وایو که نه، دا ما هغه ته سپک وکتل. دې حدیث کې څه وایي؟ و اعجاب المرء بنفسه، کوم څیزونه چې سړی هلاکوي، یو چې ځان سړي ته غټ ښکاره شي. نو ما ته په جومات کې ځان غټ ښکاره شو. نو چې کله په جومات ځان غټ ښکاره شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ ته ګورئ، وهي اشدهن، د ټول نه خطرناک شی دا دی. نو میا بخولي باچا به کور مونځ کړی نو هغه به خدای معاف کړی او زه خو یې پکې ګیر کړم ځکه ما ورته سپک وکتل. نو درې څیزونه شو، دې ځای ته عقیده خرابه مه راوله، خپل ایکشن او اعمالو کې شکي څیزونه نه م ګوتې مه وروړه، حرامو له خواړو وروړمه. او چې کله کومې نیکۍ کې نو هغه نیکۍ نه د ریا او بل ته سپک کتل د ځان صفت کول دا چې ډیلیټ کا. نو ونهى النفس فإن الجنة هي المأوى، د دې خلقو ځای به جنت وي. د دې وجه نه که ستا ټارګېټ دی چې په دې دنیا کې زه یم نو بیا ته هغې کې ابراهیم ابن ادهم ته چاوې خبره خلاصو ورته دا دومره ښه سړی ته ولې دا ډېر غټ بادشاه و. د دا سر زه خبره کوم دی چېرته تللی و نو یو دغه سره ناستو ملنګ سره، نو هغه ملنګ راهب و یعنې عیسایي و. نو هغه ورته نیکه زما سره روز ډوډۍ خوري نو خپل خدای ته ووایي چې راولېږېدله که نه. نو ابراهیم ابن ادهم په ژړا شوی خدای پاکه چې خدای پاکه دې سړي ته خو مې سپک ښکاره نه کړې، په هغه ورځ به چېرته ښه ډوډۍ راغلې، چېرته بګړې والا به ډوډۍ کړې وه. نو چې ډوډۍ چې راوړې ده هغه خوړلې ده. نو هغه راهب خدای ته ګیله وکړه، وایي زما خدایه زه د مودو نه دلته ناست یم نو ما له خو ته پیتي اساک رالېږې او دا پرونی چڼی راغلی دی نو هغه تا له هغه له دې دومره پروګرام وکړو. نو خدای پاک ورته وایي چې هغه خو پسې بادشاهي پرېښي تا پسې څه پرېښي،
نو زه اکثر وایم چې هلکه زه ګوره ایثار ته چې راغلی یم ما پسې بادشاهي پرېښې ځکه ټولو خلکو په لاسو کې روپۍ نیولې وې ډاکټر صاحب دا واله خو مونږ وګوره او ما نه زه ایثار ته ځم. ټیک شو. ابراهیم ابن ادهم وایي چې ورته دا دومره ښه سړی ته ولې هغه وی یاره یو درې خبرو ته مې فکر شو او ما یې چېر دا خو بیا نه کوي. یو دا ان القبر د وحشت قبر ته مې وکتل چې دا خو ډېر د یارې ځای دی. نو کله چې ما ته دا پته ولګي چې دا ډېر د یارې ځای دی نو ما څه ووې چې یاره د دې خو رأیت القبر موحشا ولیس معي مونس. ما چې قبر خو ډېر د یارې ځای دی او زما سره خو بالته هېڅوک نه دا زما دا نیکونه نه دا به ټول واپس راځي. زما دا زوی چې زما ډېر خوښ دی دی راته هم نه ایسارېږي. هماغه د یو لک نه تپوس وکړم تر د خپل مور قبر له کله ځې نو زما ورورو ما ته په یو اختر په بل اختر الله خو چې په اختر تو خلقو ته خپلو میندو قبرونه هم نه دي معلوم. نو دیګو هغه یو چې مې دې ته وکتل بل چې مې کله دې خبرې ته وکتل چې ورأیت الطریق طویلا ولیس معي زاد. اما چې لار خو ډېره اوږده ده دا قبر نه تلله بیا هلته کې حشر ته تلله بیا برخه تلله بیا به پولیس ورا تلل بیا خدای ته مخامخ کېدل ولیس معي زاد. دې لپاره خو ډېره غټه توخه پکار ده ما سره غوړ څه شته نه ټیکټ شته نه سامان شته. او دریم چې مې دې ته وکتل چې جج به څوکي نو ورأیت الجبار قاضیا چې خدای به ججي ولیس معي حجت زما سره هېڅ دلیل نشته. هلته مې بادشاهي پرېښوده او دلته رالم ملنګي مې شروع کړه په خانه کعبه کې ګرځېدو طواف یې کوه مریدان ورسره ښکلی هلک هلته کې و هغې ښکلي هلک ته یې کتل نه مریدان وایي چې زمونږ د هلک زمونږ د پیر ته څه چلو شو. ناغو ته حضرت تو لڑکے کی طرف دیکھ رہا ہے. ناغو ته لږ ساعت پس وہ جو ہے نا وہ میرا بیٹا ہے. میں اگر اس کے پاس جاؤں تو شاید میں یہ ملنگی چھوڑ کے پھر ادھر چلا جاؤں. تو جس چیز کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ آیا ہوں آپ پھر کیوں ادھر لوٹوں. اس لیے هغه یو مرید ته ته لاړ شه لاس پې لږ ووخه ابي زمزم وله ورکړه څه کجورې وله ورکړه چې دې سره زما زړه ته سکون لږ راشي. نو هغه خلق دا خلق چې ښه کېږي په دې دا درې خبرې یو قبر ډېر زیات خطرناک ځای دی او دویم دا لار ډېره طویله ده او دریم دا چې هغه قاضي ډېر زیات معلومات دی ورته د هغه سره دوکه شوکه نه کېږي. دی چې د هغه دپاره تیاري وکړو دې وجې نه دوه ګروپه به جوړېږي یو جهنم والا یو جنت والا. جهنم والا چې څوک توغا کوي او په پیسو ډېر مینې او هغه جنید د عبدالقادر جیلاني هغه ډېر ښکلی مثال ورکړی و. اچھا ورته وایي چې دا پیسې خو ډېر ښه شی ته یې ولې بد وایي هغه وایي چې دا دومره ښه شی دی لکه کښتۍ له چې اوبه پکار دي. ګوره ډېر حسان مثال ورکړی کښتۍ بې اوبو نه چلېږي. تاسو په دې کراچۍ کې به د ماڼیپور وغیره ته تللي کښتۍ په دې اوبو رواني او د کښتو یو خپله مزه وي. نو یې کښتۍ په اوبو چلېږي چې اوبه نه وي نو کښتۍ چې پیسې سره نه وي ټک هم نه شي کولی. ته دغه نه د تور سک نه و دلته د پیسو په زور راورسېدې دغه ګدیزو نه به دلته د پیسو په زور راورسېدې که ورسره ګاډی نه وی نو چېرته هم نه شو رارسېدی. خو دا کښتۍ چې په دې اوبو د پاسه روانه وي نو ټیک ته خو کله د اوبو ته دننه لاړې نو کښتۍ به غر کېږي. نو چې چاړه ته محبت ته مال دننه لاړ دا په پاناما لیکس کې چې نیولي شوي دي د دې زړه ته حالانکه عزت خو دې له خدای ورکړی و خو چې کله پیسې لاړې د عزت د زړه ته دننه لاړ نو کښتۍ ډوبه شوه. نو د نواز شریف غونته کې سړي زامن کور ته نشي راتلی مشرف واپس نشي راتلی دا ولې دا دننه تلو. نو د دنیا مینه به زړه ته دننه نه بیایو. خدای دې ماله تاسو له په دې عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.